سره سکندر خان شیرپور صاحب موږ سره هغه سره صوبایي چیرمن دی د کومې وطن پارټۍ نه موږ ګرانو کتونکو مخکې د هغوی په دې موقف په دې باندې چلو دغې نه وروسته به موږ حمید خان سره خبره کوو. سیستم کې څه مسله نه سیستم کې مسله موږ کوشش کوو چې سکندر حیات شیرپور صاحب سره چې کوم زموږ هغه ته څنګه کلیر شي بس پلی کوي که نه نو هغه موږ سره موږ ریکارډ کړي دي د پروګرام نه مخکې نو موږ کوشش کوو چې هغوی په دې باندې یو ډېر یو فارم او سینیور وزیر پاتې شوی دی او د هغې چې دی او هغوی چونکې د نیشنلیزم سیاست کې د خیبر پښتونخوا د نیشنلیست سیاسي جماعت دی نو موږ سره دغه پیغام پروډوسر صاحب موږ ته ووایه پلیز. بسم الله الرحمن الرحیم. لسم مالیاتی کمیشن مرکزی حکومت او صدر پاکستان نوټیفای کړی دی گو چې مونږ په دې خوشحالي یو چې مالیاتی کمیشن نوټیفای شي او دا مالیاتی کمیشن چې دی دا نوی ورکړی شي د دې ضرورت دی خو دا کم طریقې سره چې دا مالیاتی کمیشن لسم مالیاتی کمیشن نوټیفای شوی دی په هغې باندې زموږ څه اعتراضات دي. یو خو د آئین مطابق وفاقی وزیر خزانه د دې مشر وي همیشه او مشر خزانه چې دی هغه د دې مشري نشي کولی. دویم دې کې چې کوم د صوبو نمایندګان ټاکلي شوي دي او خصوصا د خیبر پښتونخوا چې کوم نماینده ټاکلي شوي دي په هغې باندې زموږ اعتراض دی چونکې هغه زموږ له صوبې سره تعلق نه ساتي او د بلې صوبې سره تعلق ساتي. یو خو دې کې د کانفلکټ اف انټرسټ خبر راځي بل د بلې صوبې کس چې دی هغه به زموږ د صوبې د مفادو هغه شانتې تحفظ نشي کولی. زموږ د صوبې آئیني جنګ د حقوقو جنګ چې دی هغه به هغه شانتې نشي پای کې کیس اوچتولی. په دغې حوالې سره زموږ اعتراضات دي. مونږ د صوبایي حکومت نه دا تپوس کوو چې آیا دا د دې نماینده نامزدګي دوی کړې وه او که نه وه کړې. که دوی کړې وه نو دا د صوبایي حکومت هم د صوبې سره زیاتی کړی دی او که نه مرکزي حکومت ځان نه کړی دی نو بیا خو مرکزي حکومت زیاتی کړی دی. دې سره سره د دې هم د وضاحت وکړی شي چې د دې نماینده چې دی د هغوی څه مراعات ساتلی شوي دي او کم شرایط باندې دې ساتلی شوي دي دا هم د قوم ته واضح کړی شي. مونږ دا غواړو چې مالیاتي کمیشن دې وشي خو د ډېر ورځو نه بعضې داسې خبرې کېږي لګیا دي بعضې داسې خدشات او اظهار کېږي لګیا دي چې د صوبو حصه چې ده هغه په مالیاتي کمیشن کې کمول غواړي بعضې خلک. مونږ د هغې مخالفت کوو. مونږ دا ګڼو چې که مونږ واقعي معنو کې غواړو چې دا ملک ترقي وکړي نو پکار دا ده چې مونږ مالیاتي کمیشن کې صوبو حصه زیاته کړو او صوبو ته خپل پوره حق میلو شي هغوی په خپل حقو باندې ودرېږي نو هغې سره به وفاق بهتر طریقې سره چلی. که داسې کمیشن نوټیفای کېږي چې هغه یو ربر سټیمپ وي او د هغې نتیجه به دا راوځي چې صوبو حصه به کم کړی کېږي یا خیبر پښتونخوا حقوق چې دی هغه به کم کړی کېږي نو د دې به مونږ مخالفت کوو به او داسې کمیشن چې دی هغه مونږ مسترد کوو.